بله مسله هغه دا دی بعضې یو کس داسې دی یو انسان داسې وي یعنی یو کس دی هغه کور ورکړی دی د لکونو روپو کور دی په کرۍ باندې ورکړی دی اوس دغې کور باندې زکات شته که نشته یا یو کس دی دوکان دی د لکونو روپو هغه یې په کرۍ باندې ورکړی دی او د دې سړي په دې کور کې یا په دې دوکان کې د خرڅ اراده نشته د خرید او فروخت تجارت اراده یې نشته بلکې هغه یې ورکړی دی په څه باندې په کرۍ باندې ورکړی دی یا گاڑی دی گاڑی ورکړی دی په دنده باندې کرۍ باندې ورکړی دی روزانت پیسې اخلي یا د میاشتې پیسې اخلي یا د سره د کارخانه ده او په هغې کې د اعلی قیمتي مشینریانې لګولي دي خو مشینریانو خرڅولو اراده یې نشته په هغه مشینریانو باندې دی لګیا دی سوداګانې تیارې شیزونه پې تیارې نو دغې کسانو باندې زکات شته که نشته نو دا یاد ساتئ دا کم کس چې کور اغستی دی او په کرۍ ورکړی دی د خرڅولو اراده یې پکې نشته نو دې سړي باندې په دې کور کې زکات نشته د باندې زکات هله دی چې دې نه کومه هغه منافع حاصلېږي کومه کرۍ راځي او هغه کرۍ د جمع کړله او هغه نصاب ته ورسېدله او د باندې بیا کال تیر شو بیا په د باندې زکات لازم دی خو که داسې کرۍ راځي او مثال 10,000 راځي 15,000 راځي او هغه د خرچه ده دی خوري په د باندې زکات نشته دغه شان ټیکسي ورکړی دی په دنده باندې ګاډی د دې سړي دی خلکو یې وګوره د ګاډی هم دی خو په کرۍ باندې ورکړی دی چاته نو دغې سړي باندې هم چې دا د خرید او فروخت په مثال د تجارت په غرض نه دی اغستی چېرې دا به زه خرڅوم او ګټه به کوم بل به اخلم نه بلکې په دې نیت یې اغستی چې زه دا یو کس له مې ورکړی 200 روپۍ ورځ 1500 روپۍ ورځ راکوي بس زما د کور خرچه پرې روانه ده نو په دې سړي هم زکات نشته خو که چېرته هغه پیسې دته راتللې او د جمع کولې او هغه دومره شوې چې د نصاب یعنې 52 تولې چاندۍ چې کوم قیمت دی هغې ته ورسېدلې نو بس دی د نصاب مالک شو په دې چې کال تیر شي د باندې بیا زکات شته دغه شانتې دوکان مسلم ده او دغه شانتې د هغه مشینرۍ مسلم ده چې د سره کوم مشینري ده اگر که هغه د لکونو روپو ده خو که دا اغسته چې دی باندې هغه د لګیا دی مثال سپلی تیاری جامې تیاری دوايانې تیاری بل شی تیاری لګیا دی او هغه شیز دی بازار کې خرڅوي په هغې نه چې کومه منافع هغه کومې پیسې راځي هغه پیسې دې ته ورسېدلې چې د 52 تولې چاندۍ برابر وي د هغې د قیمت برابر وي نو بیا د باندې په هغه پیسو کې زکات شته خو په دې مشینرۍ کې په دې شیزونو کې د باندې زکات نشته